بسم الله الرحمن الرحیم. معزز کتونکو، د قربانی د پاره ساروی چې اخلي نو د اغي څومره عمر پکار دی، نو دا مسله ز تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. په خپل موري نور مسلمانانو باندې موري د ټول نه اول خدا خبره معلومه کوي چې قربانی په کوم سارو باندې کیږي. یعنی د قربانی هغه د حلالولو ساروی، حلال ساروی هغه سلور قسمه قرآن مجید او په احادیثو کې راغلي دي. یو اوخته، دویم نمبر دا غوا نسل دی، غوی غوا. دریم نمبر ګډه دا ګډي او سلورم نمبر دا چیلی بیزی دا قسم دی. پنځم نمبر هغه په قرآن او حدیث کې نشته چې میخه دا نو هغه چې کم دی یا جوټه هغه د دې غوا په جنس کې راځي. ټولو فقهاو په دې باندې لیکل کړي دي. نو سلور قسمه زناور دي محترم، سلور قسمه ساروی دي چې دا د قربانی د پاره د مستحق دي چې دا هغه په قربانی کې حلال شي. د ټولونه اول هغه د اوخه یا اوخوي یا اوخوي. نو د هغې دپاره څومره عمر د شریعت د طرفه شرط دی، نو د اوخ دپاره کم از کم 15 کاله عمر چې وي په هغه قرباني کېږي. د هغې نه چې زیات وي هغه لا ښه ده. دغه رنګ د غوا غویي دپاره یا میخه وي یا سنډا وي یا دا جوټه وي، دې دپاره کم از کم 2 کاله شرط دی قرآن او حدیث کې چې راغلی دی. نو د غوا غویي دپاره چې کم از کم د 2 کالو وي، د دې نه چې کم وي نو په هغې باندې قرباني نه کېږي. درېمه مسله هغه د ګډې او ګډ دی. نو په ګډ او په ګډه کې چې کم دی 1 کال دی، او په چیلې او په چیلي کې هم 1 کال دی. چیلې او چیلې چې 1 کال نه کمی په هغې قرباني نه کېږي. دویمه مسله د ګډ او د ګډې ده. که چېرته ګډ هغه د 1 کال وي په هغې خو قرباني کېږي، خو که چېرته دا د 1 کال نه کمي، مطلب د 6 میاشتو وي یا د 9 میاشتو وي، خو د 6 میاشتو نه برابر وي یا 6 میاشتې، او دا د 1 کال د ګډ سره ودرې او داسې پته نه لګي چې دا د 1 کال دی که د 6 میاشتو یا د 9 میاشتو یا د 8 میاشتو دی، نو بیا په دقه رنګ ګډ باندې قرباني کېږي. دا خو محترمو د قرباني د څارو هغه عمرونه دي چې دغه عمرونه وي او چا په کور کې ساتلي وي او چاته په یقین سره پته وي چې د دې څاروي دومره عمر دی، نو په دې باندې ګورې قرباني کېږي. اوس دویمه مسله دا ده چې د قرباني د څاروي غاښونه کتل، نو خلک وایي د دې 2 غاښې دي 3 غاښې دي. نو محترمو هغه د دې دپاره کتلی شي چې آیا د 2 کالو شي نو د غوا وي یا غویي وي، د 2 کالو شي نو د هغې هغه غاښونه 2 راخیږي. نو په دې وجه باندې دا د یو عرف په بنیاد باندې، د معاشرې په بنیاد باندې چې 2 غاښې راختلي وي، نو خلک وایي چې دا 2 کلن دی، نو په دې باندې قرباني کېږي. ورنه که د چا په کور کې څاروي وي او یا چا ساتلي وي، هغه ته پته وي چې دا 2 کالو دی یا نه زیات دی، که غاښونه یې نه وي او خوراک کولی شي، بالکل خوراک څښاک کولی شي، نو په هغې باندې قرباني کېږي. دا د غاښونو شرط علماو فقهاو دې دپاره لګولی چې په بازار کې یا په منډۍ کې اکثر دوکاباز خلک وي، د 2 کالو څاروي نه وي، د 2 کالو غویه یا دا جوټه نه وي، د 1 کال 1.5 کال وي، او تا ته وایي چې دا 2 کاله ده، نو دې وجې نه بیا والا خلک غاښونه ګوري. نو دغه مسلې دي په خپله موري نور مسلمانانو سره هم دا شریکې کوي.